یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. مرګري دی یو بل سره روان شنو چې یو بل سره په جګړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلینه وته لګستغه وته بیا ستومانه شو. او دا خو مې خو نه کړل. حضرت عمر ته ما معاف کا، هغه ته پاسې دوی نه دی بخښه چې تلار دی ورپسې روان شو. وی ما زیاتی کړی دی ابوبکر ورته وای او ما بخښه ما معاف کا. حضرت عمر غصه ناکو اته لار کورته نه دی ورپسې په دروازه ورته هغه ورته دروازه بند کړه. چې دروازه بند کړه حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جمعه ته راته او پریشان دي چې ما دا مرګري حضرت عمر خپه کړ او ګورم از یې نه بخلم دا بس کېږي. نو پریشان او دا لمنې روچته کړې وه او دې لاس کې نیولې وه په سوچ او فکر کې چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ ساعت تېر شو هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل ټیک ده چې مثلا دې وچېړل او ما باندې لږه سختي وکړه خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخښلی او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې پکار و چې ما ورته معافي کړې وې. دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو راغی چې اورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړو. نبی علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړ ابوبکر ولې پریشان یې؟ وی صاحب عمر ته زما د خولې نه لږ استغه وکړه. نو امانه خفه شو. نو رانه کور ته لاړ ورپسې لاړه دې کې عمر راغی. حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایي هل تارکو لی صاحبي زما دا مرګري به پرېږدی معاف پې کې. ابوبکر یاد حضرت ابوبکر صدیق وای چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده دنه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي هل تارکو لی صاحبي زما دا مرګري به پرېږدی دی به معاف کې. حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې ده نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه او فرمایي د دواړو جهانو سردار وی زما دا مرګري به معاف کې. وی هغه وخت چې ما وی د پیغمبر تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی وی. تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی دا زما مرګري. حضرت ابوبکر وی رپېدم حضرت عمر رپېده خدای اسمان راونه غورځېږي. دومره نبی علیه السلام پریشان. دا ابوبکر صدیق خفګان نه شو ما غلطي ما کړې ده تا کړې ده خو دله دونه ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لغونې مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته. که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له خلاص کړی دی په دنیا کې مې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته. یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت په ورځ خلاصوي چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی. عجزي پکې سونه په لاره به روان و ډکې به یې روچت کړ وی دام زمانه باغ ته به لاړ د باغ دی بوټو ته څانګو ته به یې کتل وی دا ما نښه دي. مرغۍ به الوته را الوته وی دا مرغۍ هم زما نښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې نو څه خبره وه. دومره عجزي به پکې ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل تلاوت به یې کو. او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو مونځ کې به یې ژړل الله ته به زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علي رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی دی نه پېژني چې دا څوک دی. نو تپوس یې کړو چې ته څوک یې من انت؟ حضرت علي صاحب ته څوک یې؟ پکار دا و چې ورته یې ویل چې د نبي علیه السلام زوی یم. پکار دا و چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی راکوټې سړی نه دی. حضور پاک د په حق د جنتیت اعلان کړی دی او باب العلم ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده. انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور پلار نو چې د حضرت حسن او حسین پلار
دیو نوی چې د بیبي فاطمه خاوند دی ما وی تاسو کې مننتا تاسو کې او تاسوي ما انا الا رجل من المسلمين وی زه یو نوبل سنیما د مسلمانانو کې یو ساړی بس یو مسلمان عاجزی الله تخوخه پاجز الله خوشاله فكبر الله خفكي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ويجي پلا رضي نو خپي د کبرجن په شانتي موړه کبر باندې مګر سبا نه د ازمکه شلولې شي چې وردن نشي د خدای ازمکه نشي شلولې او نه د سر چتولې شي د اسمان ته ورسه حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي نو یو نصیحت وته دا کوي چې بچي ګورې په ازمکه با د کبر تلل نه کوي پاسانا او په نرمه طریقه په ازمکه ګرځا لوی بازار کې نه پیدا کې عاجزی په ځان کې پیدا نو پاجزه الله خوشالي څومره چې الله انسان کمال ته رسي ګورې پاجزه رسي په کبر کمال ته نشي رسیدي زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاد دی مشر مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیاي درسونه کوي د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ترسيږي لوی سړی قسم او علم اوهو د علم غرو غر چې خدای پاک دې کوم علم ورکړي د دې له اندازه ولګوي چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد خوده زمکه وتا چا وقف کړه دشتو بیابان زمکه هغه وخت چې په زمکه وسکو نو خوب یې خوب د دوارو جهان مبارک سردار په خوب کې ولید قاسم ولی په سوچ او په فکر کې پروت وی حضرت د مدرسې بنیاد एकदम او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکړو د طالبانو دا رهائش او سیدو کوټه کم ځای جوړ کړ لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا او دارالحدیث چې تاسو د حدیث درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کړ او جمعات په کم ځای کې جوړ کم چې منځ پکې کېږي حضرت په دې سوچ کې پروت په دې فکر کې د دوارو جهان مبارک سردار وته فرمایي وی راځه چې درته نقشه واچو په دې نقشه دارالعلوم جوړ کړه اوس دې خوب نه نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورپسې شو حضور پاک سره خپل کونټه د چوکا مبارکه او پاغي وته کرخه راخي دلته به دیوال وي دلته به دیوال وي او د دې کر خدن نه دارالحدیث جوړ کې چې کم دی احادیث لولي او د دې کر خدن نه جمعات جوړ کې او د دې لاندې به لنګر دی او دلته طالبانو د کوټو دی مکمل نقشه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واچوله فخوب کرخه راخي او لا اجمن اشنا دادا چې نبی علیہ السلام خپل لخ روان او زمر پس روان دی را پاسه د خوب چې را پاسه اوس په دې سوچ کې چې ما ته نبی علیہ السلام نقشه واچوله خوب خو بندین نو ولګه دې زیت ورزم چې دا نقشه را نه یېرل چې غیرت څنګه فرمایلی چې اقص دیوالونه و چې اغه زیت ورغه د حضور پاک دا کونټه مبارک کرخم پرته و دا غي د خپل قدمونو نشانونه پرته دومره لوی سړی ځکه چې د کومه مدرسې بنیاد د دوړو جهانو سردار کیږي اغه نه بخیر نه خوري د کومو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیږي اغه نه بخیر نه خوري دارالعلوم دیوبند داغه نه خدای ډېر لوی خیر خور انتهایی لوی په مدینه منوره کې لوی عالم عربي نو خلق ور سره ډېر ناستو ما یو دو شاګردان واغې مې تاسو کو دا سوکته ودا زمونږ استاد او سپینګری غټ سپینګری وختوله مزیدار نو دا ور نږدې شو مې زور نږدې کېږم چې د حدیث اجازه ته و تاسو استاد د سپینګری دی او ډېر لوی سړی دی زبور نږدې شم چې د حدیث اجازه ته وغواړم
نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل مې حضرت تاسو حدیث چا نه ویلی وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد راته خو هغه زما استاد مې حضرت داغه استاد څوک دی وی هغه استادو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد بس ما غږ بیا ونه کړ مې سند دې زمونږ دیوبند ته رسېده مې شکر دا سند زمونږ شته زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث صوبانی او داغه استاد مولانا حسین احمد مدنی صاحب او داغه استاد شیخ الهند صاحب ما ګور عربو کې لوی شيوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان په افغانستان کې پاکستان کې بنگلاديش کې او دارنګه دا نور ملکونه چې څومره دي برما دا وکدا نور علاقې دا ټول کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي تبلیغی حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله دې سونه کار واغشت داغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه نو دومره لوی سړی دی عجزي سونه عجزیت ته ګوره یو ځل یو په هندستان کې یو کلی شاه جهان پور به وته هغه کې بکال پکال د غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل هندوان بم راغون شو سیکان بمو مسلمانان بمو انګریزان بمو نو دا علاقې خلکو مشوره وکړه چې د لمونږ د باس لا او د تقریر له د مناظرې له سوکړو غواړو ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه راغواړو لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی دا مناظره به دی نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه پسې دا علاقې عالمان راغله وی صاحب سخ کال من هندوانو سریکانو سره د خپل اسلام مطابق چې کوم باس کو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کو نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی نه به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده وی په پلان کې میاشت کې پلان کې ورځ وی ډېره ښه زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاه جهانپور ته چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته ریلګاډي کې به درځم ټرین خلک ریلګاډي په د شاه جهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو لوی عالم دی دې چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي عالمان به هم راغلي هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه دومره لوی سړی خو نه دومره لوی سړی نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو د هغې نه مخکې کوشو ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دې پکې نشته یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي چې ویې کتل دې پکې نشته هلکه حضرت رانه دی پریشانه دي چې دا خو نه ټلیفون شته هغه زمانه خو د ټلیفونونو نه وه او نو اوس موږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو موږ سره وعده کړې وه سالم تا د مناظرې نمبر ایښی او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوانو او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې مولا پټ شو مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان غریب خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وي نو د پنسي اوچتې کړې وي خو بیا هم دا پرتوګ تلون شو کمیس یې اوچت کړ پرتوګ تلون شو نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوګ خو زما لاندې د خټم شو لوندم شو دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي نو که دا خو انزل خو آسان دي دا اوبو کې به یې غوپکم خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي
او خلق مل ته پته مده غیبم پریشان نو دا چلیو کته لنګي وو او خپل پرتګي راوارشت چې کم لوندو دا خټو شو هغه وینځ او کونټه وسره وا چې زپلاره به دا پرتګ په کونټه کې ورکما او په دیوګه پاسه به اوچتولې سم نو هوا به وای او نور به پیلګي نو په دی بوچ الله اکبر فقیرانه شان سړی کم سړی دی د شيوخ د مفسرین او د محدثین استاد هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه شي د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتګي په کونټه کې ورکاو کونټه په وګنی ولې د ونوته نه ولې دا او لنګي والد او غریب روان دي خلق عالمان راغلي دي پټیشن کې وګرځل پیدا نه اوټلو کې ورپسې ګورې اسه نه اوټه د مخ کې راغلي بل ګاډي کې په اوټلو کې نشتا مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې څنګه راغی نستړیو یاره چې اوس ورځما دا خلق بلا پورا نه خوارو خامخا بلارو کې ولاړ راشي اوټل تلال شه ناغي کې به یو غنټه په یو کمره کې لګرا ممکن بیا بلار نو چې اوټل ته څنګه راغی اوټل والا ته تاسو کو نوم دې سره نو د خپل ځل نوم خورشید حسن دا نوم بیا ځان ته بدل کړي زول نوم خورشید حسن ناغه ته غي ته وي زما خورشید حسن نوم دی او د سات سپاره یو کمره را لرا کې پاک کمره کې وټه خوب کو مرام دا جامع به موچی شي ناغه کې سم لاس مليان ورپسې ګرځي خلق خواره شو لاړ خپل کورونه او چې کم مليان دي هغه ګرځي ودی کده بسونه اړې تلاړ شو یا ته بس کې نه راغله التم نشتا یاره هوټل دی غاړه کې ودی کې هغه کې ګورو چې تاغي ته نه نه چې هوټل تورل تاسو به هوټل کې کاو چې مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشتا غینا چې هوټل تورل هغه رجستر کته یو نوم پکې راوت خورشید حسن وې دا څوک دی وې دا د کمره کې یو بوډا سپینګری راغلی دی او په دې کمره کې دی وې شکلې څنګه دی وې ناری غوندې شکلې د خامتا جامې لاندې لنګواله او مولا غوندې معلومیږي خو دوان وی ودرېږي ممکن د چې عمدا وي چې دروازه وټکول مولانا قاسم صاحب پکې حضرت مون غوستال وی استقبال د پاره ولالو په ګاډي ټرین کې پر ریلوی سټیشن کې او تعالی کې ټول علما او عوام الناس او دیندوانو سکانو سره مقابله ونو من خپل شان نن خو چې دا بلوي شان کتاب مون بوزو دا تاسو څنګه راغله وی دغه خبره نه میزان پټ کړي ځکه هوټل کې کمره کې دی قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د پلوي مجمع کې داغه د زنده باد چغي وره قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما لري داغه استقبال ته بلارو کوزو کې ولا شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې موږ ناستو وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دنه کمره کې ناشته وی زوما نور مرګري دي وی دي کې یو مرګري وی چې د فلان کې کلی هغه قاری صاحب ډېر خشته خپل आवाज دی نو سار مانځه کې هغه پر سيدو چې هغه پر منځو کو ډېر خشته قاری او خشته आवाज دی وی یو کس پکې وی چې کم په پلان کې وی یرا قمقلو التزو هغه خو زمون مولانا قاسم صاحب ته کافر وای نو هغه کافر پسې مونږ زمون شیخ ته کافر وای او ته چې هغه پسې زو هغه چې چا خلینه خبر ورته هغه ما ته خدا پته نو چې زمون شیخ ته کافر وای خو आवाज ډېر خشتري مې چې مونږ په پسې وکړو مولانا قاسم صاحب دا خبره وره ځانې دلګ چې ماسخوتن کله مونږ وشو نو شیخ الهند صاحب وی مونږ چې کوم مرګري ناستو وی مونږ ته چې سار وختي به پاسو مونږ به یو بل جمعات کې کوو ډېر سار وختي پاسو تهجد وکړو وی پونا کې وی مونږ چې شیخ صاحب ته وایو چې د خدای ته صاحب کافر وای د په زموږ مسکی لکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر وای او هغه کافر نه نبی عليه السلام فرمایي چې راچا فتوا لګول دی کافر ګرځي نو مونږ ته شیخ معلوم دی او دا مولا صاحب زموږ شیخ ته کافر وای نو خو دې په خپل کافر دی ولی مسلمان ته کافر وای یو لوی عالم ته خیر غږ د شکول یری چې مولانا صاحب خو دې پیژې چې څنګه مونږ خلاص شو هغه سړي سلام شاته وکړل مولانا قاسم صاحب ولر عمله مته خو شو چې زه ورته کافر وایم او دې راغی ما پسې مانځه ته ودرېد او شاګردان یې را پسې ودرولې دي چې مونږ خلاص شو هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته مولانا قاسم ته ټول خلکو نه مخکې معانقه وشوه خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامت دی وی صاحب راځي خپلې کمرې ته بوت خپل عذر پیش کړي حضرت زه معافي غواړم زما د خپل نه ستاسو په حق کې څه ګډې وډې خبرې وکړې زه معافي غواړم
ما معاف کا مولانا قاسم سے بتسوي وینا نه ویتا کما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا پزړه کې د دین یو جذبه پراته ده د دین د خاطر دی لګولې ده د خدای لپاره دی لګولې ده نو د دې لرالم که په ما کې د کفر څخه خبره وي نو ما ته وایي چې ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم اوس دې خبره کې په ځمکه نه ننوځي چې خدای پاک داسې په غم وړی نه صاحب نه وایه خیر دی که ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی هغه ته کافر ویم که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی د هغې نه توبه وباسم ما ته ووایه که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی ما ته ووایه د هغې نه توبه وباسم بیا سړی چې نه جي استم نه دي کړی استم نه دي کړی او بس زه معافي غواړم دې ته عاجزي مونږ بس کار الله چې معمولی څه خبر زه د چا نه کم یم ملام وای پیرم وای امیم وای زمیدارم وای تاجرم وای دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی په یو ډیران تیر شو صحابه ورسره دي ټولو پوزې پټې کړې حضور پاک مبارک صحابو نه تاسو کو وی دا پوزې مولې پټې کړې وی صاحب دا ډیران دی ردی د وجنم پټې کړې وی ډیران څه ته وای ډیر خیا وی صاحب دا خلق په ګندګي غورځي ډوډۍ په پاتې شوی غورځي جامې چې خیره نشي زړی شي ستېدلې په غورځي اډو کې په غورځي نه نه دا خو ډیران نه دی دا خو د عزت شی دی صحابه حیران الله ورسول ته باقی پته ده وی ګوره جی وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوي او پوزه ته پټوي د کم شي لپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجنه یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي هغه جامه چې مسلمان په مسلمان وجني چې زړه شي دلته غورځوي بیا د پوزه پټوي هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې لپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوي ګنتې جوړ شي هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي هغه چې څښا شي او ستا نه فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي دا خو د عزت شی دی جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی دې له خو مسلمان وجني رونو انسان خوري څه اغوندي څه او د انسان حقیقت څه دی ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی لیکن چې د انسان د مبارک خېټې ته ورورسېږي څه بلا ته جوړه شي دا د انسان حقیقت ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شی اعلی شی دی خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګنتې جوړ شو د انسان د دننه کارخانې دغه حیثیت دی اوله نطفه واخره جیفه وفيما بينهما حامل العذرا بیا اول د نطفه نه اخر مردار چې چنجو کو انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چنجو جاله او دې میاس کې وګوره نو په ګېډه کې د مردار پټه کړی دا ټوکړه ده په بکس کې پرتی دکاندار صاحب پرتی څومره مزیدار او خشتی خو چې د انسان د وجود نه توشي په درې مرسخه بین کوي که نه کوي دا د انسان د وجود حقیقت دی اوبه دي خشته مزیدار ښکلې پرتې دي خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا موتیا د بیا کې ته جوړې شي که جوړې نه شي څه حقیقت دی د انسان میلو درنده دی که دې څپیونه کي که نکوله دې وانه غشتل او زیاتي ویښته دې وانه غشتل او یو میاشت در باندې تیره شوه قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي غټ غټ برید په دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښاک خیرې به بین به نه ځي دا د انسان حقیقت دی ځان به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لام به نو ښکلې به او که دا دې ونه کړل ځکه نه ته یو هفته یو میاشت اوملام به نو څښا بین به نه ځي او که به دنه نه ځي دا د انسان حقیقت دی او داس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوي ولې کوم بین چې د نه ځي د هغه بین د لاسه نه خرې ښځه خوب کولی شي او نه د بچي خوب کولی شي د انسان به کبر څنګه کوي دا د کبر ځان پسې مټې وایي یو غاښ باندې چې د انسان دړ شي څومره چغې وباسي بیا کور کې چې څوک خوب نشي کولی خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پرې ولګي هغه د عزت انسان بې عزت نشي جامې ته لاندې روان څښا بدبویه
انسان سره کبر نه دی مناسب، انسان سره عاجزي مناسب. زمونږ په دې علماء کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دې ته کوم علم ورکړی. په ترمذي یو شرح لیکلی کوكب الدري او په بخاري یو شرح لیکلی لامع الدراري. سړی علم ته د حیران خدای دې سړي ته کوم علم ورکړی. نو چې دومره لوی سړی وي نو هغه کې خامخا یو بریلې ګوچتوالی راځي. علم یو لوی نعمت دی. څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچي چوغه واچي او شکل ښکلی کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري. دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو علم په سړي کې لږه نشه پیدا کړي. دې لومبې لال مولانا حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی له اغل الله نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره. حالانکه حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وکړه وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي. کتابونه کتل دي او طالبانو سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې پیسې معنی نه کېږي. زه یو شپه خو راسره تېره کړه، یو شپه تېره زه ډېره ښه شپه به تېره کړه. نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاتې تهجد یې کول. وایي ما به تهجد نه کول کتاب طالبانو لګولو سبق طالبانو ته ښایم. وایي او شرمېدم. وایي مې چېرې دا دومره سپین ږیرې سړی پاسې و تهجد کښې راشه ته مو ورسره وکړه. وایي پاتې تهجد مې ورسره وکړو. حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي. نو زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپین ږیری زه سملم نو دا خو لږ یو بډې بده خبره ده. نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل. وایي هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړل. وایي چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم ما خو ډېرې کلمې به راته نه ښایي، یو دوه درې ټکي به راته ښایي. وایي خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړو. مولانا رشید احمد گنگوهي چې یو ورځ تېره کړه وایي صاحب زه درسره یو څلوېښت ورځې تېروم. وایي زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم. وایي نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږي. لږه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و، کبر پکې نو لوی شخصیات دي خو خامخا. نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی دغه مقام کې. نو حاجي صاحب ته مېوې هم پرتې وې روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې دی ورسره کېناسته. نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېستل او په یو کاسه کې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه. او مولانا رشید احمد صاحب وایي رشید احمد وایي دا هغه ګوټ کې کېنده ډوډۍ وخوره. اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې خط دې ته پیر ووایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړه په خپله لګیا دی او صاحب دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه. دا پیري مریدي بیا ډو پکار نه. نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلی مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي. تاسو تپوس وکړئ مرید به د هغه پیر خشته لنګر یې دی ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې هلکه ته پې ډوډۍ نه ځې او د ډوډۍ لپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیا ته هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر ډېر سپېشل او ډېر زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحب خوراکونه دي پکې. نو زه په تیکو والا نه بیا ته نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا وکړه. معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفی ده کبر پکې نه غیبت پکې نه او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي. اولیاء څوک دي؟ نبي علیه السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي. نو که داسې دې زمانې پرې مریدي وایي چې په تندر دې لګي را په خپله مال یې دال راکړلو نو یې ډوډۍ لاس کې راکړه او په خپله لګیا دې پولو نه خوري غوښې ورو چرګان خوري. خوا مولانا رشید احمد گنگوهي غاړې ته کېناست چې ډوډۍ وخوړله غوندې وایي دې رشید احمد دلته راشه رانږدې مولانا قاسم حاجي امداد الله صاحب لګیا د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري. وی رشید احمد خفه نه شي ځان له مې کړې وی د دې دال او د ځان له ډوډۍ د خوراک هم قابل نه وي پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو وي چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړې احسان مې در سره وکړه دال او ډوډۍ مې در باندې مې وخوړه طریق قابل هم ګورې او ته څه وایي وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کړم د دې مقابل نیم وی دا دې را باندې لوی احسان وکړي چې نوری ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو.
ډوډۍ دې واغېسته په شوټه خوره بچې اوس ما سره ته د دې قابل چې تعالی زه د خپل خلافت اوس درکړم اقر وز باندې خلیفہ قضا او زما په ګدای کېنا او چې څنګه ما مریدانو ته لګیاو او بیعتونه کول تو زما په ځای کېنا او خلکو له طریقې ورکړه اجزا کې کمال دی مولانا رشید احمد گنگوہی کم ځای ته ورسېد یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دې مخکې ناست دی د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست ادب په خیال چې د ما استاد په شاته کېنم چې د استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج راځي چې مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دې په طالب کېنه طالب پاسې دی نه به پاسې کېنه او زه استاد امر طالب کېناست مولانا رشید احمد گنگوہی راغی طالب نه شاته کېناست وی چې څومره سات تا زما شاته ناسته کړې دومره به زه ستا شاته ناسته کوم ته خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولې مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسې دی پاسې دی خبر نه کېنه څومره سات چې هغه ناسته کړو شاته کېناست درس یو ځل بارې درس کو باران چې باران شو طالبانو منډې کړې وی درس چې باران شو وی دې کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې کتاب ولې کتاب لون نشي څوک چا کتاب اوچت کړ چا صدر اوچت کړ چا ټیپۍ اوچت کړه خو یہ طالبان کوټې ته څنګه لاړل مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لاړ په اظهار سره او خپل صدر یې غخور کو د طالبانو سپلې په اظهار راخلی پاغې کړي چې داغې نه پن راوتړه طالبانو منډې کړې حضرت داسې کې زمونږ د حدیثو شیخ استاد او ته زمونږ سپلې خپل صدر کې او بیا غریب پن نو تړل ودا لمدیږي نو دا به تر اوچته وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول لګیا قال الله تبارک وتعالى قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فجبم د خدای او د رسول خبر چلیږي نو چې تاسو په زار اوچت نه کم د چا په زار اوچت دې لوی خلکو کې غټلې د پدا غاجزه غټلې عاجزی اللہ پہ خوشحالی من تواضع للہ رفعه اللہ سوچ دا اللہ دا پارا پزان کی جیزی پیدا کی چې اللہ پا جزے خوشحالی کی اور جب ہم عاجزی کم کبر لوئی بنکم نو پروردگار نبی علیہ السلام فرمائی عزت تا اللہ پلاس کرے اللہ بولی عزت ورکے اور چه کم لوئی کئی زان کے کبر پیدا کی نبی علیہ السلام فرمائی وضعه اللہ وی سر بدلو ام ختم دے پا جزے اللہ خوشحالی اوس عاجزی دا نه چې جامې بشلېدلې چې عاجزی دې ته نه وایي چې سپلای به دې شلېدلې عاجزی دې ته نه وایي چې صادر به دې شلېدلې او جامې به نیندې نه حدیث پاک کې ان الله جمیل یحب الجمال الله ډولې دې او ډولې خوښي جامې پاکه باچ سپلای خ پالش کړي چا صادر خ خشتا چا پټکی خ صفا چا صابون سره لام خوشبو نبی علیہ السلام پورې کړي د بالکل استعمال وا عاجزی دې ته وایي چې بل مسلمان ته بس پک نه ګوره ای تعجزی وای دا بنوي چې زما په شان جامه ده چا زما په شان مسلمانی ده چا بل مسلمان ته سپک قتل او بل مسلمان د ځان نه کمزوري ګڼل دا کبر دی دا بنه خپل معاشره کې تاسو یو طالب العلم مرګره دی هغه ته بس پک نه ګوره تاسو خپل ګاون کې یو غریب مرګره دی هغه ته بس پک نه ګوره تاسو په دکاندار کې یو غریب مرګره دی هغه ته بس پک نه ګوره دا په کلاس شي چې یم خوځه هم چمن دی ګره نه ما پښان لاسو داسې بنا دې تعجزي وي عاجزي دې نو چې جامې بدیش دې او پیزار بدیش دې جامې بشلې دې چې استادر بشلې دې تعجزي نو اجن کسا دا صفت دې چې دا په الله کې نشته الله العزت دا الله پاک دا مسلمان د لپاره خو کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو تعالی او د پروردگار سره ملاقات شو نو الله یې تاسو کې څه تحفه مال راوړل ولدا جبت تاسو او صلی الله علیه وسلم تحفه راوړل الله تعالی پارته شتا مال دې څه تحفه راوړل دا خایا شابه نو حضور پاک مبارک کو خيار او وحی بو تکیدل وی الله تاسو تحفه مې دل راوړل چې تاسو سره نشتا دا تحفه مې دل راوړل تبا حیران ہے کہ بس توفی کہ اللہ سرنی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دا بدن دا مال دا جب عاجزی میں دل فجب امستا پا دربار کی زاری کو التحیات او دا مال پا بنیاد بمستا پا دربار کی عاجزی کو
او د وجود باندې پر خپل وجود با اوم ستا په دربار کې عاجزي کوم. عاجزي به راوړې ده په خوله په بدن په مال کې، دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپل عاجزۍ اظهار وکړو، الله وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل. نو حضور پاک بیا سوی ځان سره په نبی علیہ السلام پر رحمت نازل شو، سلام شو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او پما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او پما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستاره طرف نه سلامت دی. هغه د پیغمبر علیہ السلام دا جزې خبره او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیہ السلام د عجزې هغه درخواست امت لپاره دون الله ته خوښ چې منځ کې د لازم دی. منځ کې به عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څومره چې د ځان عاجزه کړ هغه به د الله خوښ او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دی. نو عاجزي به کوو، لوی به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه ده. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه ده. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه ده. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ نه، ځان ته خپلې زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نښه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل ټول د عاجزۍ، مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سر تو، دا ټول د عاجزۍ نه. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي او چې عاجزي پکې نه وي کبر نو هغه عبادت نه وي. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ د کبر نه وساتي. یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام او د ادب لاندې ولاړې، دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې. یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بلکل نه کې او بیا به ورته ټیټ شي. دا سر ټیټول دا بیا احترام شو د الله. او بیا سجده کول چې دا ستندې خو بهترین اندام دی، دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کېږدې، دا د الله بل احترام او بل عزت دی. او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي، دې وخت کې به لاسونه او خپې رقول بند دي، دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي، او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بند دي. ولې؟ دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې منظم کې او ځانونه هم ګرې او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې او څوک سلام اچي او ته وعلیکم السلام، الله به وایي تا خو زما عزت ونه کوې. یو مشر ته ولاړې نو ټوله توجه به د هغه خپل مشر ته که اخوا دې خوا ګورې او څوک سلام او ته کله داسې ګورې او کله داسې ګورې نو هغه له به غوسه ورځي چې وروره ما مخکې ولاړې لږ ته ادب لاندې ودرېږي. منځ ټول ادب او احترام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د الله ادب کړی دی، احترام یې کړی دی. والله د دې خبرې وړ دی چې مونږ احترام او ادب احترام ادب د هغه چا کېږي چې څوک لوی شخصیتي او لوی ذاتي د الله نه لوی ذات هم نشته. دا احترام الله کړی دی او دې مونږ ته تعلیم را کړی، صحابو ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د الله احترام او د الله عزت کوئ او کوم شی چې بیا الله ته منسوب دی او نسبت یې کېږي د هغې به احترام کوو. لکه بیت الله شریف شو، اوس دا یو تعظیمي نسبت دی. بیت الله د الله کور تعظیمي نسبت، الله پکې اوسېږي نه او نه الله یو کور اوسېدو ته محتاج دی. ادب او احترام به کوو. د حضور پاک په زمانه کې د بیت الله د پاسه به د ریخمو غلاف پروت و. د عزت دی ګنې ګټو ته د ریخمو د غلاف څه ضرورت دی چې ورته اچولی کېږي؟ دا د هغې احترام او عزت د بیت الله او حضور پاک په خپله خپل کړی دی او صحابه کرامو پورې مخونه مګلي دي او بیا ملتزم ته به حضور پاک په خپله ورغی او صحابو ته یې ویلي دي چې دلته دعا قبلیږي او کله یو مخمګ او کله بل مخمګه او بیا د بیت الله تعظیم کا او احترام کاوې ګټې. دا ټول د دغه ګټو او د دغه کوټې عزت ولې کوي؟ نسبت الله سره دی. دا په حقیقت کې د الله عزت او د الله احترام. حجر اسود یو کاڼی دی کاڼی، لیکن حضور پاک په خپله ورغلی دی او ښکل کړی دی
او چې رسیدې ورته نه شوې نو لاس په یوسې هغه ښکل کې، او که داسې هم نشې کولی یو چوکه وله یوسه هغه ښکل کا، او که داسې هم نشې کولی لرې ځای نه ورته ودرېږه او یو سلام یو د ادب استلام چې ورته وایي د ادب او احترام تقاضا وکړه. دا ولې یو کاڼی دی، لیکن حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود په ځمکه د الله ښی لاس دی. نو دا الله لاسونه نشته او نه په حقیقت کې دا د الله ښی لاس دی. یو نسبت الله سره پیدا شو د پیغمبر علیه السلام په مبارکه ژبه، نو د دغه نسبت دون احترام او عزت دی چې د دواړو جهانو سردار شونډې مبارکې څونه قیمتي دي. د دواړو د جهانو سردار ژبه مبارکه څونه قیمتي ده، د هغې مبارک لاس څونه قیمتي دي، لیکن هغه نسبت د کاڼي چې الله سره د حضور پاک هغه قیمتي شونډې او قیمتي ژبه په دغه کاڼي لګوي. ولی نسبت الله سره شو. الله سره چې نسبت قرآن شریف دا الله کتاب دی، کتاب الله ګوره الله سره نسبت دی. د دې څونه قدر دی قرآن شریف کې الله وی لا یمسه الا المطهرون، په پلي ته به لاس نه وروړي. حالانکه دا خو کاغذ دی او کاغذ کې بیا حرفونه دي او کارخانه کې لیکلی شوی دی یا په ګوتو لیکلی شوی دی. دغه کاغذ چې د اوربشو د جوارو د بوسو نه جوړیږي او کارخانه تلا او دغه کارخانه باندې پرنٹ اوت او چاپ اوت او د الله قرآن په چاپ شو، نو دې سره د څه نسبت دی؟ الله خو دې له نه ګوتې وروړلې دي او نه الله تعالی دې کاغذ سره جنګېدلی دی او نه ورسره رسول الله مبارک جنګېدلی دی او نه دا حجر اسود سره جنګېدلی دی، خو یو نقشه په دې کاغذ چاپ شوې ده، هغه نقشه د الله د خبرو ده. دا نقشه د الله د خبرو نقشه ده، دا الله د کلام نقشه ده. نو دون الله په خپل عزت ورکوي چې وی لا یمسه الا المطهرون، بیا اودسه به ګوتې نه ونوړي. که چا بیا اودسه ګوتې په قرآن شریف خو څه کوي چې د هغې نه کوم رومال تاو دی، رومال خو زیاتي شي د هغې، او د قرآن نیسۍ ګورې د قرآن یو هغه رومالي چې بهر نه دی، یو هغه چې دا بعضې رومال د دې قرآن شریف د کانټې سره وګنډي، هغه کانټې به والم، هغه کانټې چې د قرآن شریف په محفوظ دی او ګنډېدلې ده او د قرآن جز دی، هغې له هم ګوتې وروړل جرم دی، هغې له به هم نه وروړل. او چې په لویه بیا اودسۍ کې مبتلا شي نو د قرآن شریف تلاوت هم بند او حرام نه به کې بلکل، قرآن به نه لولي چې سړی په لویه بیا اودسۍ کې مبتلی. اوس دا قرآن لوستل خو ستا خپله خوله ده، نو لقې راړقې دې سره څه دي؟ دا د قرآن حروف خو تا جوړ کړل، الف تا جوړ کړ یو مخرج کې، بې دې په بل مخرج کې جوړ کړه، جیم دې په بل مخرج کې جوړ کړه، قاف دې په بل مخرج کې جوړ کړه. دا خو ستا شونډې دي او ستا غاښونه دي او ستا ژبه د ستا خپله کارخانه ده. دې کې خو الله ګوتې تاله نه دي والي او نه پکې پیغمبر ته ګوتې والي دي او نه پکې د قرآن شریف کاغذ دننه پروت دی، لیکن په دې ژبه او په دې شونډو چې کم حرفونه روځي د دې کارخانې نه، دا هغه حرفونه دي چې دا د الله د کلام نقشه ده. نو دا خپله ژبه چې ستا اختیار کړي د خپل غاښونه چې ستا اختیار کړي چې ته په لویه بیا اودسۍ کې نو د قرآن حرف به د ژبې نه راوباسې، د قرآن د نقشه به پرې نه جوړوې، د قرآن نقش به په دې ژبه نه جوړوې چې په لویه بیا اودسۍ کې پروت دی. دا ولې؟ دا د قرآن شریف احترام دی، دی تعظیم دی او دی لویي درون، دا احترام به کوو، دا د حضور پاک احترام دی، دا د هغه د کلي احترام دی. یو نسبت جوړوه رسول الله دا الله پیغمبر الله سره نسبت ته احترام وکاو، کتاب الله الله سره نسبت ته احترام وکاو، رجال الله هغه خلق چې تا الله ته رسي او ستاو د الله په میانس کې واسطه او نسبتونه دي، دا غي احترام وکاو. بیت الله د الله کور، جمعات وغیرہ چې جنابت په لویه بیا اودسۍ کې مبتلا نو دې جمعات ته به نه داخلېږي، جرم دی ګناه ده. حالانکه دغه جمعات ته هم دا خوره ده ګټه ده که نه، دغه ځمکه ده، څه چې لمونځ مه کوه ځه تلاوت پکې مه کوه، نو دا داخلېدل ورته ولې منع دي په لویه بیا اودسۍ کې. دا د دې نسبت چا سره پیدا شو؟ الله سره. چې الله سره نسبت پیدا شو احترام به کې، عزت به کې. یو دلیل نه دی، په سوونو زرګونو دلایل دي. صحابه کرامو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله په لویه بیا اودسۍ کې مبتلا نو لاس په مور سره نه میلاو، دون احترام دے کو. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ پلار را روان دی حضور پاک مبارک سره مخامخ شو، نو دې ته پټې ده په یو لار باندې نبی علیہ السلام کله کونه وا، خو ابو هريره په لویه بیا اودسۍ کې غږ یې ونه کړ، ځان سره بوته
کېناستل. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې د نبي علیه السلام پام بل طرف ته شو نو غلې غوندې پاڅېدم او مې لامبله او بیا رالم کېناستم چې نبي علیه السلام ما ته وکتل اینه کنت ابا هريره ابو هريره چېرته تللی ته خو ما ځان سره راوستې دلته مې کېنولې دا چېرته غیب شوی ولاړې او ورته څه وایي وی د الله رسوله انی کنت جنوبا زه په لویه بیاودسۍ کې مبتلا وم فکرهت ان اجالسکه دا مې ښه ونه ګڼل چې په دې لویه بیاودسۍ کې دې مبتلا یم او ستا په مجلس کې دې کېدم ځکه لاړم خو مې لامبل نو منه نه دي چې په لویه بیاودسۍ کې څوک مبتلی او د پلار سره کینی یا مور سره کینی یا استاد سره کینی لیکن حضور پاک په دې خبره خاموش پاتې شو. دې ته زموږ طالبان تقریر د نبی علیه السلام وایي یعنی حضور پاک دا ورته ونه وایي چې نه خیر دی نه به دې لامبل چپ پاتې شو. دې نه علما دا مسله معلوموي چې د حضور پاک د مجلس ادب بام کې حضور پاک چې کوم مجلس کې کینی نو ته جنابت سره په جنابت کې په دغه مجلس کې مه کېنه لاس به نه ورکوه لاس د نبي علیه السلام لا ولې ځکه په بیادسۍ کې مبتلا دا د حضور پاک عزت دی او د حضور پاک احترام دی او قرآن شریف کې الله په خپله ذکر کوي یو نه بل یو نه ډېر بعضې صحابه به راغلل هغوی به دیوال غاړې هغوی خو نه وپوهېد که نه نوي نوي مسلمانانو پته ورته نه لګېده هغوی به وي دا عام انسان دی نو دیوال غاړې ته به یې آواز وکړه یا محمد اخرج الینا اے محمد بار روزه هغه خو نوي مسلمانانو نن اسلام راوړو هغوی ته خو پته نه وه فورا الله ایتونه رالیږي چا به په مجلس کې شور کو اوچت اواز سره به یې خبرې کولې فورا الله احترام دپاره ایتونه رالیږي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندان دا ډېر د مینې لفظ دی ښه اے د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د پیغمبر د اواز نه به اواز نه اوچته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض یو سره چې څنګه په زوره چغې خواخې او خبرې کوې ای فلان کیا ای فلان کیا ای د فلان کی زویا دا چغې به نبی علیه السلام ته نه وهئ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون که د پیغمبر د اواز نه مواز پورته کو یا په خپل مجلس کې یو بل ته په نومونو کوم اوازونه کوي په دې نوم د نبی علیه السلام ته اواز وکړه لکه یار دوست چې څنګه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وی په ځان به خبر نه او دا ټول منځونه او دسونه او حجونه به د ډب ته پریوتي او برباد شوي څومره سخت الله یو اډر نازل کړ یو سخت حکم نازل کا عمل دې ټول بربادو ټول نیکی له په بولو کوم کله پیغمبر بیا د دې وکړه هغه سره د داسې خبرې وکړه لکه عام مجلس کې چې تاسو یو بل سره خبرې کوي او کاغه مجلس کې د اواز پورته کا ان الذين بیا نبی علیہ السلام ته وایي خیر دې خفه کېږه ما ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وی دا چې کوم د دیوال پورې غلطه ته چغې وي ای فلان کیا روزه نو خیر دې دا ناپوهه دي لا پورا د دین پوهه لا نه ده حاصله ده یوې ورځې دوه ورځې مسلمانان دي ادب لا پورا دوی لا صحابو ته مونږ بیا ادب نه شو ویلی لوی خلق دی خو د یوې دوه ورځې مسلمانان دي لا دین پوره نه دي زده کړی رو به زده کوي نو ته دې خفه کېږه ما ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم د نبی علیہ السلام په مخ کې چې څوک ټیټ اواز کوي غلې غلې لګي او چغې نه وهي قرآن شریف کې الله وایي دا هغه خلک دي چې دې زړونه د ما کنټرول کړي د دې زړه کې تقوا ما چولې ده دوی له مغفرت دی او لوی اجر دی دا ادب ښیي چې د پیغمبر ادب کوه دا ولې نسبت الله سره دی الله سره نسبت دی ته به قدر کې احترام به کې عزت به کې قسم دی د حضور پاک د کلو خلقو احترام کړو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفه ته تللی نو اخو ډېر شاګردان یې لرل او ډېر لوی د دین یو غر ډېر لوی احادیث او د قرآن حکیم نه به زرګونو نه په لکونو مسلې راوښتلې دي او د حدیث او د فقه لوی استاد دی شاګردان په خبر شو خوشاله شو رالل مسله د دین داسې ده چې څوک لاړ شي مدینه منوره ته نو په مدینه شریفه کې دي سلويخ منځونو کې او روایت کې داسې راغلي هغه سلويخ منځونه اتور ورځو کې پوره کېږي نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دي اتر ورځې کوي او سلويخ منځونه کوي
دوی لوی فضیلت کې نبی علیہ السلام د سفارش ذریعہ ګرځي. نو چې یو ورځ تېره کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرګرو ته وی چې زه خو ځم. هغې وی څنګه کم خواځې؟ واپس ځم. وی نه نه تاسې چېرته کېږي؟ موږ سره به دلته کېته ډېری مېلمه به یې زمونږ چې سبا بیا شوه. وی بیا ځم. ملګري بیا راغونډ شو. دا ته څه کې چېرته ځې؟ دا خلک به راپورې خاندي چې دا ستاسو څنګه استاد دی او څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی. دې د پیغمبر علیه السلام کلي کې نه ټینګېږي او تښتي. موږ سره به خامخا ایسارېږي. بیا ایسار کړ. بیا ورته خلک راغونډ شو چې یا صاحب چې بیا ته وی کم از کم چې میاشت دوه راسره نه تېرې. خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات تېر دی. منځونه قیمتي دي. د نبی علیہ السلام مبارک سلام پکې کېږي هغه قیمتي دی. نو ته ځې دا خلک راپورې خاندي زه چې دومره نه ایسارېږې. نو دا څلوېښت منځونه خو په دې جومات کې وکړه که نه چې مجبور یې کړو. او تا څه عذر دی؟ زما عذر دی. وی نه دې پرېږدو څه عذر دی؟ مونږ ته عذر ووایه. دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خاندي. وی ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شویم نو ما اودس نه دی مات کړی، ما بول نه دی کړی. زه په دې خبر یریږم چې اسنا په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت دی. دا خو ټوله ځمکه ده، دې کې خو هغې ګرځېدلې دي. نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوروې نور نشم ټینګېدی. ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلوم وي چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم. اوس دا څه منع نه دي. صحابه په مدینه منور کې اودس مات کړی هېڅ منع نه دي. او خلکو پکې مات کړی دی، ماشومانو پکې مات کړی دی. سبدیت قصدن به دا بېادبي نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک دی او ته د هغې بې احترامي کوې. دا خو کفر دی، دا خو کفر دی. لیکن داسې ځای چې د نبي علیه السلام کړی دی مدینه منوره انسان دی، دا فطري تقاضا ده، طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي. خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلی دی او دسماتي پکې کړي دي. لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبی علیہ السلام مبارک عزت. قسم دے دا حضور پاک دا مبارک و حدیث و احترام. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ لوی سڑے دام دا دین یو امام دے پا مدینہ شریفہ کی وسیدلے دے او دا حضور پاک دا حدیث و مبارک و درس پیکاو. یو ځل درس دوران کې او لړم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوته. چت نه پرېوت د کجورو څانګو چتونه به هغه د امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته. لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردانه پې پوهېږي چې راځه دا رنګ بدلېږي را بدلېږي. ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناک دي. لړم لګیا دی ټک ورکوي، کمیس کې دننه ګیر دی، بیا ټک ورکوي، بیا ټک ورکوي او دی لګیا دی د حدیثو درس کوي. خو شاګردان پوهېږي چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی، بیمار دی او که څه چل دی خو دا رنګ یې بدلېږي، دا سترګې بل شانتې شوې. چې هغه حدیث اخلاص کړل نو شاګرد ته وی دلته راشه، وی زما دا لمن اوچته کړه. شاګردانو رامنډه کړی چې لمن یې اوچته کړه، اوس یو ځای لړم پرې د پاسه ناست دی. هغه یې وغورځه او مړ یې کړه او چې ملا یې وکتل ملا څو ځایه پړسېدلې وه، تکه سره پړسېدلې، تکه سره. وی صاحب مونږ در باندې وختي پېښ شو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ بدلېده را بدلېده. نو د الله بنده دومره د ځان له ملاو پړسولاو زهر وجود ته ننوتل، نو تا وختي مونږ ته ولې نبي دا لړم به مړ کړی و که نه. وی ما د حضور پاک د مبارک و احادیثو درس کو نو ما ته غټه بېادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشئ زما دا لړم مړ کړو. تاسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي. دومره احترام او عزت د حضور پاک د احادیث و احترام، د حضور پاک د احادیث و عزت او احترام دومره پکې. او مسائلو لبم خلق راتل د مسئلې تپوس به هم ترې کو او احادیثو لبم خلق راتل د هغې طلب به هم کو. یو ویل یې ساتلی وه، پوهې کړې وه چې څوک راشي د عامې مسئلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم جواب به ورکړم. او که څوک د حضور پاک د احادیثو زده کړې راغلل نو یو طرف ته یې کېناوه چې یو جمع برابر شي نو بیا ما ته وایه روزم به. نو چې څوک براله لوینده براله چې صاحب یو سړی د مسئلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه مېلمه به لاړه. بل براغې وینځه براله وی صاحب بل یو سړی راغلی د فقه یو مسئلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه سړی به لاړه. اوس هم دې علماو له خلک د مسلو تپوس ته راځي. او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې زه د حضور پاک حدیثو طالب یم زده کړه کوم وی دغلته کښېنه
یو بمراته بل بمراته بل بمراته بل بمراتله یو جمع به برابر شو. نو دې برات امام مالک صاحب ته به دې وینځي وی صاحب یو څو طالبان راغلي دي او د حضور پاک دا حدیث زده کړه کوي. ما یو ځای کې کښېنولي دي. امام مالک به فورا لاړ غسل به وبه لمبن او بیا به خشته ښکلې مدیدار جامې واچول او پټکې به یې تاو او خوشبویي به یې راواغېسته په ځان به یې ومږله. نو راوبوت د حدیثو درس به یې وکړ نو بیا به کور ته لاړ. نو چا ترې تپوس وکړ وی صاحب چې د عامې مسلې تپوس درنه خلک کوي نو دا دومره تکلیف په ځان نه برداشت کوي او ځان نه تېری او چې د حدیثو زده کړې راشي نو ته ارض اللام دی او خشته جامې چې او په ځان خوشبویي پورې کې او پټکې په سر کې روځې. دا ولې وی چې زه د حضور پاک د مبارک او احادیثو ښودنه او درس کوم او ما لمبلي نی او خشته جامې مې نه اچولې او پټکې مې نه په سر کړې شکل مې د حضور پاک نه جوړ کړی او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ما له د نبي علیه السلام د احادیثو لولولو نه حیا راځي شرمېږم بیا حیا راځي. دومره ادب او احترام دومره عزت د احادیث او بیا مجلس چې به ولګېد دا د امام مالک په مدینه منوره کې د حضور پاک په جومات کې به درس و. الله ولې یو حیثیت هم ورکړی هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن مسعود ګدۍ پرته وه د حضور پاک خاص شاګرد نږدې د به هغه ځای ګدۍ پرته وه او د دنیا خلق به راتلل اسې مدینې منورې ته به خلق راتلل او د درس کې به شاملېدل او د نه به حدیث لیکل. لیکن د درس څو پابندۍ به وي د امام مالک صاحب د درس به دا پابندي وي چې ټول به په ادب ناستي سر به پورته کوي نه داسې به ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه د چا په سر چې مارغه ناستي چې مارغه په سر ناستي او لږه سر لقې د مارغه الوزي دقسې به ناستي ادب او احترام سره. او که څوک د دنیا بادشاه به ولې رانغی د هغه د درس په دا یو ترتیب و چې درس پې نه بند چې درس نه به فارغ شو نو میلمه سره به بیا ملاقات. د درس دوران کې دا نشته چې دا هارون الرشید بادشاه راغی او دا فلانکې قاضي راغی او دا فلانکې قاضي راغی خپل کار به کوي چې درس به خلاص شو د هغې نه پس پې ملاقات کوم. دومره احترام د نبي علیه السلام دا حدیث خدای وله مرتبه کمه ورکړه. د کلي د نبي علیه السلام احترام دې شوق چې زما ټوله زندګي په مدینه شریفه کې تېره شي او دې شوق چې د ما نه سا د مدینې په ځمکه وخېږي او دې شوق چې زه د مدینې په قبرستان کې د نبي علیه السلام په ګوڼ کې دفن شم او مخته خدای ور نصیبه کړه. دې ارمان الله څومره لوی عزت او احترام ورکړ. یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی سړی په تلواره را روان دی د دې خلکو په دې اوږو په سټونو قدم اخلي او د امام مالک له نیغ مخې له راغی او چې ده له سنګ راورسېد ویې صاحب دا درس دې بند کړه لږ راپاسه خلکو هم پې دا سوچ وکړه چې دا څوک پاګل لیونی دی ځکه دا د خلکو په اوږو په سټونو قدم اخیستل مخکې راتل دا په شریعت کې منع دي دا څوک لیونی دی او بیا ورته وایي درس دې بند کړه دا درس بندول دا هم ناروا دي دا هم ګناه ده. نو دې چې څنګه راغی امام مالک صاحب هم لکې سوچ کړي چې سړی راشه پاګل غوندې دې ځان ته زر خلاص کړه نو درس یې بند کړه وی راپاسم ورپاسېد وی را تر غاړه وزر ور تر غاړه وه وی ښه صاحب اوس یو اجازت راکړه دا تندې د له ښکلو نو یې ښکل کړه تندې یې وله ښکل کړه نو چې تندې یې وله ښکل کړه امام مالک پوه شو چې دا سړی خو ما وی لیونی دی لیونی خو د مولیانو تندي نه ښکلی څه چل پکې شته وی لکه دا یو څو غلطۍ دې ولې وکړې یو دې په ما د حدیثو درس بند کړه دا دې یو بې ادبي وکړه د خلکو په دې اوږو سټونو دې قدمونه واخېستل دا دې بله بې ادبي وکړه او زه دې پاسولم ځان ته دې تر غاړه پاسلم دا دې بله بې ادبي وکړه او زه دې په تندي ښکل کړم څه چلو دا څه وجه وه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو د یو حرص ته وجه وی بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید ملګرو سره دې جومات ته راغی او تاسو درس کو وی فوراً یې تپوس وکړه چې امام مالک ابن انس څه شو امام مالک وی چاوی صاحب هغه دې ناست دی او درس کوي وی ما له راوغواړی وی تا ته څه وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ته را پاڅېدې ترعد فرایض وکړه وی دا ولیدې رپېدل خو چې نبي علیه السلام ته نږدې شوې او درته وایي مه یارېږه او ځان ته یې را تر غاړه بس
او په دې تندي باندې ښکل کړی. وی ما راویښ شم وی چې خدایا زه به کله د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم چې بېګاه حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مږلې او دغې تندي باندې به د خپلې شونډې کله ولګوم چې بېګاه پې حضور پاک مبارک شونډې لګولې بل څوک رانه مخکې نه شي. دا د دې حرص ته وجه نه مې دا کار وکړ. امام مالک دا خبره خو خوره شوه، شاګردانو خلکو واورېدله، وی خو زما م واوره، وی زما د قسم د الله په ذات دي چې کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ما شروع کړې ده او احادیثو ته ناسته مې شروع کړې ده، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه ده شوې. هغه شپه راته الغالو دی په تندي مې ښکلی. ولې دا د حضور پاک د احادیثو عزت ده، د هغه د احادیثو احترام نورې څه نشته. دغه خبره ادب او احترام چې درکې د دنیا ژوند به دې مخي اخر به دې مخي، الله به هم خوشحالي، رسول به هم خوشحالي او اسلام کې به پوره دننه. او که د ادب او د احترام زندگی دنه لاړه بې ادبه شو، بې ادبه بې ادب محروم شد از فضل رب، د خدای د فضل نه محروم، د خدای فضل برکت بنی. رښتیا ووایه زمونږ نه ادب احترام چېرته لاړه؟ حضور پاک مبارک به د سپینګیرې سړي نه په لاره مخکې نه ته